د 2001 او د 2002 نه پیسته په خیبر پښتونخوا کې چې کومې غټې فوجي اپریشن شوي دي په دغه نومونو باندې په سکرین باندې تاسو ته ښکارېږي. اپریشن المیزان او اپریشن راه حق او اپریشن زلزله او اپریشن صراط المستقیم او بلها داسې اپریشن برېښنا او اپریشن چې کوم دی راه نجات او اپریشن کوه سفید او اپریشن ضرب غضب او اپریشن رد الفساد. دغه اپریشن شوي دي. موږ بیا یو سوال لرو چې په خیبر پښتونخوا کې دومره غټې اپریشن شوي دي او بیا په خیبر پښتونخوا کې امن نه راځي. خیبر پښتونخوا د دهشتګرد د کم طرف نه راځي. په خیبر پښتونخوا کې دهشتګرد ولې دي؟ ولې پښتون قوم در په در خاورې په سر دی چې دومره اپریشن یې په 15 کالو کې په پښتون قوم باندې وشوې. 15 لکه پښتانه چې کوم دی په 2008 او په 2009 کې بې کوره شوي او کډې په سر وي او په خیمو کې زمونږ خویندو میندو خپل بچي چې کوم دی هغه پیدا کړي وو. داسې د کولاو اسمان د لاندې زمونږ خویندو میندو هغه خپله زندګي بسر کوله، خپله زندګي تېروله، ورځې شپې تېرولې. په باجوړ کې په مدرسه باندې حمله وشوه. په هغې کې چې کوم دی 80-90 طالبان ماشومان ګلالي ماشومان هغه پکې شهیدان شو او بیا هم په دې خاوره باندې امن نه راځي. د دې اصل وجه څه ده؟ موږ د دې دغه ریاست نه دا سوال لرو چې زموږ په دې خاوره باندې امن ولې نه راځي چې دومره اپریشن یې وشوې؟ دا دهشتګرد د کم طرف نه راځي او دا دهشتګرد څوک راولي او له پاسه دا ډرون حملې څوک کوي؟ زموږ د هوایي چې کومه لاره ده هوایي حدود دي دا څوک استعمالوي؟ د ډرون څنګه راځي؟ دا زموږ یو سوال دی. دغه زموږ د خپل د حکومت پاکستان او د ریاست نه که په دغه باندې موږ ته سزا میلاویږي په سوال کولو باندې یا موږ اوچتېږو یا موږ باندې غدارۍ او د دهشتګردۍ پتوې او ټاپې لګي، نو دا به زموږ سره ظلم او دا به زموږ سره جبر چې دومره اپریشن را باندې وشوې او بیا سوال هم نشم کولی او دهشتګرد هم راځي او پښتانه هم وژني او بیا راله غټ علما او غټ خلک شهیدان کوي. دا زموږ یو سوال دی. که په دغه سوال باندې زموږ نه اوچتېږو یا زموږ سره ظلم او جبر کېږي نو دا به ستاسو زیاتۍ او موږ به مظلوم یو، تاسو به ظالمانان یئ.